السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتما چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض، مصیبتونو، تکلیفونو، غمونو او پریشانونو په امن کې وساته. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض و اچانکی غمونو او مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، مانن ستاسو د پاره یو عمل راوړی دی چې ډېر ناشنا او ښایسته عمل دی، او یو د بیمارۍ د پاره دی. د هغه بیمارۍ د پاره چې نن سبا یعنی کم موسم شروع کیدونکی دی، مطلب جمع دی، جمع شروع کیږي، سردی چې ورته وایي په اردو کې، نو هغه شروع کیږي. د هر سړی په سینه باندې بلغم وي، سینه خراب وي او مرۍ مو سره خراب وي، اواز یې او تکلیف ورته ټوخیږي هم، نو د هغه چا د پاره دی چې سینه د بلغمو نه ډکه وي. د هغه خلکو د پاره دا عمل او دا وظیفه ده، او ډېره اسانه وظیفه ده، څه ګرانوالی پکې نشته دی. بس دا وظیفه چې وکړي نو الله جل شانه به دا د بلغمو د تکلیف نه، یعنی دا کم بلغم چې د سړي په سینه باندې وي، هغه ته تکلیف وي، سینه انختی وي، نو هغه وظیفه چې سړی وکړي او دغه طریقې کار مو سره وکړي، نو الله جل شانه به د دا سینه د بلغمو نه خالی کړي. دغه انختل به پکې نه وي. الله پاک به عادته د دغه بلغمو نه شفای کامله عاجله ورکوي. راځو اوس د وظیفې طرف ته. اول به درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. هغه 3 ځله، 5 ځله، 7 ځله، څومره چې طاق عدد دی، چې څومره تاسو ته ممکنه وي، او کیدای شي درنه کم از کم چې 3 ځله وي، زیات چې هر څومره وي، خو طاق عدد بهتر خبره ده. بیا به بسم الله الرحمن الرحیم سره آیت الکرسی دا به وایي 7 ځله، خو دا به په څه باندې وایي؟ تاسو به د مالګې یو څو ټوکړې ساده کوئ، کم از کم چې 7 ټوکړې وي یا 11 وي، وړې وړې ټوکړې به ساده کوئ، وړې وړې، نو هغه به ساده کوئ او په هغې باندې به 7 ځله، په هر یو دغه باندې چې کم دی 7 ځله به دا دغه ووایي، آیت الکرسی مبارکه به پرې ووایي. نو دغې باندې به یې دم کړئ، دا ټول به را یو ځای کړئ او دغه به پرې دم کړئ. 7 ځله به ټول ووایئ او دغه کاڼي دغه ټوکړې چې کوم تاسو د مالګې نه ساده کړي دا به پرې دم کوئ، او بیا به ترې اخره کې درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. او دا کمی ټوکړې چې تاسو ساده کړي دي دا به روزانه یوه جوفۍ، نو چې تاسو روزانه دا جوفۍ که 11 ټوکړې وي که 7 ټوکړې وي، چې دا تاسو مسلسل دغسې وجوفۍ، نو الله جل شانه به تاسو له د دې بلغمو نه نجات درکړي. ستاسو سینه به الله جل شانه د بلغمو نه پاکه کړي او خالی به یې کړي، نو تاسو ته به په ساه کې هم تکلیف نه وي او ستاسو سینه به ازاده وي. الله جل شانه به دا د بلغم په شان جراثیم او ګند لر کړي. نو دا وظیفه یو ځلې خامخا وکړئ. الله جل شانه به دله صحت کامله، شفای کامله عاجله درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.